الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نبی صلی الله علیه وسلم به بعض اوقاتو کې د بعضی مرضونو د علاج لپاره شرعي دمونه دا ذکر کول. نبی صلی الله علیه وسلم به په چا باندې چې به نظر شویو د نظر شوی به د چا د سترګو د وجنه، نو نبی علیه السلام فرمایل چې العین حق، د سترګو نظر دا حق دی. لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، که یو شیز د تقدیر نه مخکې کېدلی نو نظر دا مخکې شوی وي، او بیا به چې څوک به رالګېدلی و څوک به نظره کړی و نو هغه ته به وویلي چې ته غسل وکړه، او د هغه غسل اوبو دا به راواچولې په هغه انسان باندې چا باندې چې به نظر لګېدلی و، دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی هغه له شفا ورکړي. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم یو وینځه ولیدله چې د هغې مخ دا تک زیړو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې استرقوا لها، دې باندې دم واچوئ، فإن بها النظره، دې باندې چې کوم دی نو پیریان دي یا په دې باندې چې کوم دی نظر دا لګېدلی دی. دغه شانتې حدیث کې راځي صحابه تلي په سفر باندې، په یو ځای کې شپه راغله، نو دا غزه د خلکو نه مطالبه وکړه د طعام چې موږ ملمانه یو موږ له طعام راکې، نو هغې د مېلمستیا نه انکار وکړو. بیا څه وخت پس د هغه ځای مشر چې کوم دی سردار دا لړم وچیچو، نو هغې پسې خلک رال چې په تاسو کې څوک دمګری شته دی، زمونږ سردار چې کوم دی دا لړم چیچلی دی. نو دې صحابه ورته وایي موږ به تاسو له دم اچوو، لیکن موږ له به د هغې په عوض کې ګړې راکوئ. په دې باندې اتفاق وشو، صحابه لاړل، هغه کم سړی چې چیچلی شوی هغه په صورت فاتحه باندې دم کو وکړته، الله سبحانه وتعالی شفا ورکړه، او بیا د هغې نه هغه ګړې وغیره دا راوستلو. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ټوله خبره بیان کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل وما یدریک انها رقیه، تا ته څه شي خبر درکړه چې دا صورت فاتحه چې کوم دی دا دم صورت دی. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی او وی فرمایل چې بیګا زه لړم چیچلیم د شپې. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل که چرته د شپې ته دا دعا ویلې وه نو تا ته به چې کوم دی لړم نه بلکې هیڅ شي ضرر نه درکړی، چې دا به دې ویل چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، دا دعا به د شپې ویلې وه نو تا ته بیا هیڅ یو څیز ضرر نه درکړی. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله یو سړي باندې دا نه راوخته یا به چې کوم دی په هغه باندې نور څه تکلیف و، نو نبی صلی الله علیه وسلم به خپله ګوته مبارکه راواغسته او په خاور باندې به یې کېښوده، او بیا به یې راوچته کړله او په هغه ځای باندې به یې کېښوده، او دا به یې ویل چې بسم الله تربة ارضنا بریق بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، چې دا په نوم د الله باندې زه شروع کوم، دا خاوره د ځمکې زمونږ ده او لاړې د باج زمونږ دي، او په دې باندې به چې کوم دی نو شفا ورکېدلی شي زمونږ مریض ته په توفیق د رب زمونږ باندې، په حکم د رب زمونږ باندې. نو دا دم به نبی صلی الله علیه وسلم ویل بسم الله تربة ارضنا بریق بعضنا ویشفى سقیمنا باذن ربنا. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله یو څوک بیمارو د هغه وجود کې به کوم ځای درد و، نبی صلی الله علیه وسلم به خپل مبارک لاس راواغسته او په هغه ځای باندې به کېښوده، کوم ځای به چې درد و دا به وکړته دا دعا وویله چې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دغه شانتې په خپله هم انسان په خپل ځان باندې دا دم اچولی شي. دغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل نوسی چې کوم دی یا بعضې اهل به په دې کلماتو باندې دمو چې کله به بیمار شو چې اللهم رب الناس اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بیمار پرسې له ورغی، نو هغه سره به خوا کې کېناسته، هغه له به تسلي ورکړه او دا به ورته وایي چې لا باس الطهور انشاءالله، خفه کېږه مه، دا مرض چې کوم دی دا ستا لپاره پاکوالی دی، دا د ګناهونو نه پاکوالی دی، الله سبحانه وتعالی به د دې مرض د وجې نه ستا ګناهونه ختم کړي او الله سبحانه وتعالی به تعالی شفا درکړي. دغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بیمار پرسې له ورته، او کله به چې ورغی نو هلته به ډېر زیات وخت نه اخسته، بس هغه سره به لږ ساعت له کېناسته، تسلي به ورله ورکړله، او کله به نبی صلی الله علیه وسلم ورله دعوت هم ورکړ، لکه څنګه چې غلام چې د نبی صلی الله علیه وسلم خادم
ماشوم يهودي نبی صلی الله علیه وسلم د هغه بیمار پرسه لورغی او به وتا دعوت د دې خبر ورکړ چې لا اله الا الله کلمه وایا. هغه ماشوم خپل پلار ته وکتل، هغه پلار ورته چې اطع ابو القاسم د ابو القاسم صلی الله علیه وسلم خبر او منه، هغه کلمه توحید ویلا او دغه ځکه وفات هم شو. نبی صلی الله علیه وسلم بهر وروت او ډیر خوشاله چې شکر دی چې الله سبحانه و تعالی زما د وجنه یو انسان د جهنم د اور نه بچ کړ. دغه شانته د نبی صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب چې مریض شوی نو نبی علیه السلام ورغه بیمار پرسیلا او دا غره هم په دغه دوران کې دعوت ورکړه چې ته کلمه توحید وایا، لیکن هغه د کلمې توحید د ویلو نه انکار وکړو. وبالله تعالی التوفیق.